अलैक्म वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साथ چې روغ جوړ به سبحان الله توحیدي ما کتونکو نن د سره یو معلوماتي ویډیو شیر کوم. دا په سکرین چې تاسو ته کوم تصویر ښکاري نو اکثر داسې کیږي چې بعضې ملګري په فیسبوک باندې ویډیو شیر کوي یا تصویر شیر کوي خپل، نو هغوی ته دا مسله راځي بار بار. نو دا معلوماتي ویډیو مې له نن راوړې ده. که څه معلومات وي په دې ویډیو کې نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ چې نور راتلونکي ویډیو تاسو ته دغسې معلوماتي هغه په وخت میلاویږي. فیسبوک باندې دا ګورئ نو زموږ پیج سره فالو کړئ. نو بوزم تاسو زه د موبایل سکرین طرف ته او تاسو ته زه ښیم چې دا مسله به تاسو څنګه حل کوئ په خپل موبایل کې. نو ځو موږ سره په سایډ کې ګورئ، تاسو سره زه دا شریکوم چې دا څنګه دا مسله ختمیږي. نو بوزم هم د موبایل سکرین ته تاسو ګورئ دلته ما سره ښه جي. نو دا مسله په دې طریقه باندې حل کوئ. داسې به وکړئ چې خپل فیسبوک ته به لاړ شئ، دا فیسبوک به کولاو کړئ. خپل فیسبوک چې کله تاسو کولاو کړو نو دا بره چې 3 ډاټ کومه دی دا نو دا به ووهئ. دا چې کله تاسو ووهو نو را به شي چې کوم دا لاندې سیټینګ دی، دا سیټینګ اینډ پرایویسي، سیټینګ پرایویسي به کولاو کړئ. سیټینګ پرایویسي چې تاسو کولاو کړه لاندې به راشي دا دې ځای ته، دا موبایل سنټر زما کې جیز لیکلی چا زونګ سیم استعمالوي زونګ به پکې لیکلی. به هر حال دې ځای ته به راشي، دا اپشن به آن کړئ. دا چې کله تاسو آن کړو نو دا دوه اپشنې به تاسو ته کولاو شي. په دې کې به تاسو ګوتې نه ووهئ، بیا به بره لاړ شئ دې سیټینګ ته، دا بره سیټینګ، دا سیټینګ به کولاو کړئ. سیټینګ چې تاسو کله کولاو کړو نو تاسو ته به دا دوه اپشنې راشي. دا لاندې کوم دویم نمبر باندې اپشن دی ایکسپټ او ریویو د جاز پروګرام، چاته به چې کوم سیم پکې اچولی یا کې به مطلب زون پروګرام یا ټیلنار پروګرام، دا هر څه به یې لیکلي. دا دویم نمبر په دې باندې به کلیک کړئ. دا چې کله تاسو کلیک کړو نو دا لاندې تاسو کتلی شئ ایکسپټ او کلوز کوئ به نه، دا ایکسپټ به ووهئ. دا ایکسپټ چې کله تاسو ووهو نو بیا که تاسو کومه ویډیو شیر کوله یا خپل تصویر شیر کوو انشاءالله تعالی دا دغه به هغه ته نه راځي. که ویډیو مو خوښه شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سره سبسکرایب کړئ، پیج فالو کړئ. د راتلونکي ویډیو پورې په الله سپارم. خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله.